ذکر حدیث کے مرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وین اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. ډیر تکلیفونه چې دي دا په پیغمبرانو باندې راغلي دي، بیا هغه څوک چې د هغې په شان کار کوي. حسب الناس سبب د نزول لري آیات کې اختلاف دی. شعبی وی چې د آیات نازل شوه دی په بارا د خلقو کې چې په مکه کې وو. دا خلقو چې هغې ایمان راوړو به هجرت کو کافر ورپسې شو. بعضی شهیدان کل بعضی دا غین اخلاص شو. الله دا آیات راولېږه. عبداللہ ابن عباس وی رضی اللہ عنہ چې دا آیات دا سورتونه دا آیات نازل شوه دی په باره د عمار بن یاسر کې او د عیاش ابن ابی ربیعه کې او د ولید ابن ولید کې او سلمة ابن حشام کې چې دې له بعد مکې کافرو عذابونه ورکول دی به وهل. یا دا سورت چې نازل دی دا آیات نازل دی په باره د عمار بن یاسر کې. ابن جریر وی یا مقاتل وی چې آیات نازل شوه دی په باره د محجع چې محجع بن عبد الله چې مولاد عمر رضی الله عنه او دا اولنې مسلمان په مقدس مکه باندې په جنگ کې دا شهید شوه دی په بدر کې. او نبی صلی الله علیه وسلم بویلا سید شهداء محجع هو اول من يدعى الى باب الجنه من هذه الامه. امام قرطبی رحمه الله ابن حجر په الکاف الشاب په تخریج احادیث الکشاف کی ذکر کړي او تفسیر المنیر د وهبت الزهیلی اغم ذکر کړي او دا چې اشتله نو عامر ابن حضرمی په غشی باندې اشتله او د مبارک نبی علیہ السلام ویلی سید الشهداء محجع سردار د شهیدانو چې دا محجع ده وهو اول من يدعى الى باب الجنه من هذه الامه. دروازې د جنت نه چې आवाज کېدل شي نو دا اولنې سړی چې ته आवाज وکړي شي. د مور او پلار چې خبر شو نو ډېر سخت فریادونه کول. الله دا آیات راولېږه وهم لا یفتنون ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. بلال رضی الله عنه تړلې دی وهي عمر رضی الله عنه ته وی عمر ته وی چې کله عمر رضی الله عنه دور خلافت راغی او ته بلال یو تپوس د نکوم دا نن چې ته د الله اکبر आवाज کې دې کې خواندې او کنه مکی کافر وهلي پای کډر خواندو او ته امیر المؤمنین قسم په الله په هغه احد کې چې څومره درد او څومره خواندو والله کنه په دې صدا کې دا خواندي. و ما ته د خپلې زندګۍ تکلیفونه بیان کا هغه ته امیر المؤمنین د بیانولو وس مې نه رسی. زما د دې شان د علمونو چته کا تا ته پته ولګي چې په ما څومره تکلیفونه جوړ شوي دي څومره د تکلیفونه را باندې تیر شوي دي. عمر وی رضی الله عنه و ما د بلال د شان لمنو چته کړلا و زما دا ګوتې د هغه په زخمونو کې دنه پټېدلې. عمر رضی الله عنه لګي او د بلال زخمونه څه کول هغه خولول. تراشه وګوره د مسلمانانو خزو سسه نه دي شوي. د سمیہ رضی الله عنها تاریخ او موږ بیانو مړه د شهید شوی دا او دا مې چې ابو جهل صدا ظلم کړی دی امیہ ابن خلف کړی دی ابو لهب کړی دی خو دا مونږ نه ویل چې د زمانه کافر کم ظلمونه کوي دا ولې دا ژوند دي دا لږ سپمو کې پړیا چي نو دی وجه نه مونږ ابو جهل هم خپمینه باندې یادو ابو لهب هم یادو پوښ فرعون هم یادو نمرود هم یادو شداد هم یادو بلم یادو ازمیخ ابراهیم علیه السلام کړو په ور باندې ازمیخ رچا کړو بس شي باندې تاسو مسلمانان نه لیدي د امریکایانو سیزې لیدي ابراهیم علیه السلام په اور سي زلهو سیده کنه ورته چلهو د دې امت ورا څومره مجاهدین د اوس وخت دای په شاټونو باندې دای په بجلو باندې دای په ریلونو باندې نه دي شروع کړي. د یوسف علیه السلام امتحان چې کړو نو دا په هغه تور کویته گزارلو وی کنه تهمت په لګولې جیل ته چلےو نو د اوس وخت مسلمانانو ګورا څومره جیلونو کې پراته دي وی
سمرا پتیارو کی پراتے دی. حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خباب بن عرط وی منگ نبی علیہ السلام تشکایتو کو اید اللہ پیغمبرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بذل کعبہ نبی علیہ السلام دو کعبی دیوال تتکیا والی وال منگو تویلا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا اید اللہ پیغمبرہ منگ وحل کیگو پا منگ باندی گزارون کیگی منگ تخلق مشکلات را رسی منگ تخلق تکلیفون را رسی اید اللہ پیغمبرہ زمنگ دفارہ امداد سوالو کام اید اللہ پیغمبرہ منگ دفارہ دعاگانی وارام نبی علیہ السلام را اچت شو دا مخی تکسر شو نبی علیہ السلام را توی قد کان من قبلکم یوخذ الرجل فیحفر له فی الارض سڑے بے راگیر کو پجوندان بانی دا غد پار بے ڈوغلو کنستو پائی کی بے واچو فیجالو فیہا نداغی کی بے چکو بند کا بے فیجاو بالمنشار فیوزو علی رأسی فیجالو نصفین بیا بے چرے داغ پا سر باندی عرکی خودلا پا منز باندی بے دوکم بیا بے لا وینشطو بمشات الحدید لحما بیا بے داغ چرے نو آغا وخی بے چرے نو دا بیرا تر شولی او دا ټول ظلمون شوی دی وس پدې دا ورکی خو هغه دومره مضبوطو چې هغه د ایمان نوانه ولیدل وما يصرفه ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الامر زره چې داسې وخت براشي چې تاسو باندې به الله دا کار پوره کړي ظلمونه به ختم شي تدې پوری چې وسړی براشي د سنعانه حضرت موت نا لا يخاف الا الله نبيریږي د الله نه او ګړو او شرمخان به یوځي ګرځي لیکن شرمخان به داغي ګړې نه خوري سیدا او دا دور بیا چې د عمر رضی الله عنه دورو په شام کې وسړي ګړې سره ولي یو شرمخ را پاسي دا ګړې وخوړلا شام کې سړی आवाज وکړ ما ته عمر بن الخطاب مړ شو خلق تراجم شو چې لکه ته خو لیونه ته مدینه کې دی او ته چې عمر مړ رضی الله عنه او تو یاو بالکل امدا شرم خو زما د ګړو سبا ګرځیدو لیکن گزار به پینه کو خړلې بینا نن دا شرم چې زړه ور دي نو معلومی کی دا چې عمر مړ لږه دا شرم څه شه دی